وایي کوم مسلمان چې د دغې صورت سره مینه پیدا کړه او دغه صورت یې په پابندۍ سره ویلو نو وایي دغه صورت به تر هغې پورې د ده شفاعت کوي، د ده ملګرتیا به کوي تر کومې پورې چې دی په الله رب العزت باندې بخلی نه وي. او دا داسې صورت دی چې کوم مسلمان دا صورت په پابندۍ سره وایي نو وایي د مرګ نه پس به دغه صورت د ده په قبر باندې څوکیدار وي، د عذاب فرشتې به د قبر ته نه راپرېږدي. معنا نورونو نن درته یو داسې مختصر صورت د قرآن عظیم الشان ښایمه چې د هغې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کوم مسلمان چې د دغې صورت سره مینه پیدا کړه او دغه صورت یې په پابندۍ سره ویلو نو وایي دغه صورت به تر هغې پورې د ده شفاعت کوي، د ده ملګرتیا به کوي تر کومې پورې چې دی په الله رب العزت باندې بخلی نه وي. او دا داسې صورت دی چې کوم مسلمان دا صورت په پابندۍ سره وایي نو وایي د مرګ نه پس به دغه صورت د ده په قبر باندې څوکیدار وي، د عذاب فرشتې به د قبر ته نه راپرېږدي. هغه صورت کم یو دی؟ زه تاسو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث وایم. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من القرآن 30 آیه شفعت لرجل حتى غفر له. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په قرآن عظیم الشان کې یو صورت د 13 آیاتونو داسې دی چې هغه خپل ویونکي دپاره به تر هغې پورې شفاعت کوي د الله رب العزت په دربار کې تر کمې پورې چې هغه بخلی نه وي. شفعت لرجل حتى غفر له، تر هغې پورې به شفاعت کوي تر کمې پورې چې دی په الله رب العزت باندې بخلی نه وي. نو هر مسلمان ته پکار دی چې دغه مختصر صورت یاد کی، په حفظ باندې یاد کی او هر ماسخوتن بیا د دغې صورت د تلاوت اهتمام کوي. د دې صورت نور ډېر هم فضایل راغلي دي او دغه صورت کم یو دی مانه خبره هیره شوه. دا صورت دی وهي تبارک الذي بيده الملک. دغه صورت دی تبارک الذي چې د 29مې سپارې شروع ده، 13 آیاتونه دي، مختصر آسان او ډېر خوږ صورت دی. نو هر مسلمان ته پکار دی چې د دغې صورت سره مینه پیدا کړي، دغه صورت یاد کړي، په خپلو بچو باندې، په خپل اهل و عیال باندې او ماسخوتن ډېر په اهتمام سره د دې تلاوت کوي. نو انشاءالله الله رب العزت به د دې صورت په وجه تاسو باندې د قبر عذاب هم بند کی او دغه صورت به تاسو سره دومره وفا کوي، دومره ملګرتیا به کوي تر هغې پورې به ستاسو ملګری وي تر کومې پورې چې تاسو به الله رب العزت باندې بخیلي نه وي. الله رب العزت دې په اول ماله او بیا تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. د ثواب په نیت د نورو مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.